ګران کتونکو السلام علیکم. زه یم ایاز خان. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې. نن موږ روان یو پېښور ته. غواړو چې تاسو ته د پېښور زم چې کوم مصروفیت دی تاسو سره شریک کړو. زموږ سره اوسئ. موږ د سوات نه روان شو. لنډکي کې یو د لنډکي نه مخکې روان یو او په ډېر کم ټایم کې موږ کوشش کوو چې تاسو ته دا خپرونه وړاندې کړو. دا موږ چې د سوات نه ووتل، زموږ سفر د سوات موټروي باندې دوامدار دی. موږ کوشش کوو چې په ډېر کم ټایم کې تاسو دمته خپرونه چې د کومه وړاندې کړو. موږ اوس پېښور ته راورسېدو چې دا پېښور دی او دلته نه موږ په بس کې لاړو شادي حال ته. زموږ یو ښه دوست دغه د زوی واده دی، موږ په هغې کې شمولیت کوو. جاوید خټک صاحب چې کوم په دوبۍ کې پاتې کېږي، دغه د زوی د واده په موقع باندې ډېر ملګري موجود وو. د ورواره واده دی دلته. دا ډاکټر دی او ارسلان جاوید نوم یې دی. هغې ته راغلي وو، د ټول مېلمانه مونږ ته راغلي. حکیم شاه کرک نه راغلی، زمونږ د ورواره واده دی کرک نه، دا کراچۍ نه. السلام علیکم کتونکو، دا زما ملګری دی حکیم خان، عمران دی، تر علي خان دی. دوی راغلي دي د جاوید خټک د زوی واده دی، هغې کې شمولیت دی. زموږ تقریبا څونه یو 10 کاله به کېږي چې زموږ ملاقات وشو. دی زلمی هلک و، اوس غټ غټه ږیره ده او دی هم بس بوډا شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان صاحب ناست دی او دا اوس موږ د کوم ځای نه روان شو؟ بینز شیراز ارینا اوس ځو صدر ته یو ملاقات د یو بل ملګري سره کوو، بیا به د هغې نه پس هلې ځلې کوو. تر علي خان څه پوزیشن ده؟ ډېر ښایسته پروګرام و ماشاءالله، ډېره ښه روټۍ ورکړه. بس الله پاک دې دې خوشحاله کړي او ډېر ښه پروګرام یې وکړو. دا د واده هلې ځلې وې. تاسو وکتئ کتونکو، موږ سره ډېر زیات څه ریکارډ نه کړل، خو د هغې وجه دا وه چې مختلف خلک مختلف قسمه باندې کانه خوري، نو مزه نه کوي چې یاره پښتنو زیات پښتانه چې د هغې بد ګڼي که نه. شپې 2 بجې دي.
بازار بند شو. فرین خانه لاړو ښه دا شپې 2 بجې دي. مونږ سهالي ځلې داسې وي چې کرن خان سره مونږ چې وڅښله د کشپ ولګوله ښه ډېرې او سریکاډي میکاډینګ او زه کوونه کوشي مزه نه کوي هر خیره. السلام علیکم. پرین صاحب زموږ سره راکوشي وو زما ملګرو له خوب مو ورغلی دی او ډېر ښه پروګرام وشو جي. پروګرام ښه وشو. ګپ شپ مونږ ولګو. شاعري ووارېده ښکلی کلام. کرن خان خوږ ژبی سندرغاړی دی او پوه هم لري، ډاکټر هم دی، شعر و شاعري او څه دی خیال دی. صوبانه ستا څه خیال دی؟ په دې طرف نه ځې بیا به تپوس راکوې داسې لاړ شه. شپه ده که نو ورته پوه یې که نه قلارېږي مړه هلته کې بیا سړي به راځي نه مړه یو خبره ده ښه په دوړ ودرېږي زه چانس کوم. دا وخت چې دی نو مونږ دا صدر بازار کې یو چې د تاسو وګورئ 2 بجې دي هر څه بند دي. صبحان خان څه حساب کتاب دی؟ ژوند څنګه روان دی؟ تېرېږي د چا انتظار نه کوي، سهار شي ماښام شي هسې عمر تمام شي. عمر تمام شي. نو صبحان صاحب چې دی دا د پېښور اوسېدونکی دی، کارخانو مارکېټ کې خپل کاروبار لري او زموږ ډېر ښه دوست دی. دا چک کېږي صدر بازار اوږده دی او روان یو. اوس موږ چېرته ځو؟ حیدرآباد ته کور ته ځو. حیدرآباد ته روان یو خیر سره او بیا به هلې ځلې هلته کې دوامداري. موږ چې اکثر کله هم د سوات نه راشو داسې ناست یو نو موږ ډېر ټایم اکثر ناست یو، خوب مو پکې نه ځکه ډېر وخت پس پکې ملاقات وشي نو بیا داسې شي ایسي میسي هغه جوسونه والا سب کولاو دي. صبحان خان پېښور کې څه تبدیلي راغلې ده؟ تبدیلي دا راغلې ده څونه خوشحاله یې څونه مطمئن یې؟ رش زیات شوی دی، ژوند سخت شوی دی، کاروبار کم شوی دی او هر سړی په منډه کې دی. چا سره دا فارغ ټایم نشته دی. ستاسو ډېره مننه چې راغلي او یو ناسته یې جوړ کړو او دغه ژوند دی بس تېروي. هر سړی په خپلو خپلو کې ډوب لکه 10 کاله یا 8 کاله مخکې اوس خو فرق ډېر دی پېښور کې که نه؟ ټریفک خو سیوا دی. په ټریفک کې فرق راغلی دی، په ناسته کې ناسته ولاړه کې فرق راغلی دی، په یارانو په محفل کې فرق راغلی دی. په دې چې هر سړی بس مخکې خو روزګارو خلک پوه شوې نو ودونه نه وو نو ملګرتیا به وي یو ځای به ګرځېدلو. نن سبا هر سړی پلان شوی دی، بچي په غاړه دي، روزګار په غاړه دی. بس پریکټیکل لایف ته انټر شوي دي که نه. پریکټیکل لایف کې بیا ژوند ډېرې تبدیلیانې دي. همدغه رنګه د صوبان سره موږ ټوله شپه ګپ شپ ولګوو. سهار موږ راپاڅېدو او دا دی موږ اوس روان شو د سوات په لاره. کوشش ودا دی ټایم ناوخته دی سوات کې ملګري انتظار کوي، هغوی د روټۍ څه پروګرام دی موږ ځان هغې ته هم رسوو. او دا د لارې نظارې د پېښور ښار.
ډیره خیره مونږ سوات ته راورسېدو او اوس به ځو خپل افیس ته. هلته دوستان انتظار کوي چې روټۍ دپاره لېږلي دي. د روټۍ خپرونه چې موږ کله هم په خپله کوم ستاسو سره شریکوو، خو چونکې دوی زموږ نه مخکې راغلي وو نو دوی لګیا وو او دا هلې ځلې شروع یې موږ چې راورسېدو نو نصیر صاحب لګیا دی پخلی مخلی تقریبا تیار دی او بس مونږ هم پکې شمولیت وکړو. دوستان ټول بیا راغونډ شوي او ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه، ډېر ښایسته غوښې پخې وه او د غوښې ریسیپي مو ستاسو سره شریکه نه کړه چونکې زموږ سفر دوامدار و، تاسو هم زم سره وئ نو د هغې د وجې نه مو سره دونه ټایم نه و. خپلو ټولو دوستانو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو هم سره په دې سفر کې موجود وئ. تاسو موږ له وخت راکړو، ټایم راکړو، ستاسو یو جهان مننه او مهرباني کوئ زموږ چینل سبسکرایب ضرور کوئ ځکه چې موږ د دې نه اندازه موږ ته ولګي چې زموږ څومره کتونکي دي او زموږ د ویډیوګانې څومره خوښوي. زموږ دا ورکوډیشن کوشش یقینا تاسو به خوښ شئ. ډېره زیاته مننه. انشاءالله بیا به ملاویږو د یوې نوې خپرونې سره. تر هغې پورې خپل کوربه ایاز خان ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.